نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عزتمندو علما ستاسو په هر ځای کې خیر خوا دي. زه یو ادنا طالب العلم په حیثیت باندې تاسو ته یو د افغاني طالب العلم واقعه بیانوم. عبدالحق رحمت الله علیه د حقانیه کوم سابقه محتمم چې تیر شوی دی، مولانا سیم الحق رحمت الله علیه والد محترم سیبو، هغه یو طالب د حقانی مدرسې مخې ته ودرولی و، چاندې دپاره او کټې یې اچولی و، د پاسه یې په څادر غوړولی و او خلکو ته به اعلان لګو ای خلکو دارالعلوم سازیږي او دې کې چانده د خپل وس موافق واچوئ. د هغې زمانې یو خان و، هغه رالی په دې کټ او په دې سپلی باندې په دې کټ باندې خپله سپلی کېښوده، سپلی پې کېښوده او هغه سپلی د خپې نه لرې کړه او په تکبر او په غرور سره یې هغه سپلی هغې کټ ته ور واچولي. هغه افغانی طالب چې دی هغه رالی عبدالحق رحمت الله علیه له چې حضرت صاحب دغه شان یو خان رالی او زمونږ مدرسې ته سپک وکته، او خپله سپلی راوارتوله. نو عبدالحق رحمت الله علیه خو ډېرې غټې سینې والا مولانا صاحب و، هغه ته وی ای افغاني طالبه راشه دا سپلی یوسه بازار ته یوسه، د یو چمیار له ورکه. هغه چمیار ته وی د دې ټوټې که دا سپلی چڼیا ته جدا کا، سرمن ته جدا کا، تلې ته جدا کا او د دې بیا قیمت ولګوه چې دا په 100 روپۍ والي. هغه طالب لاړې بازار ته لاړې، چمیار له ورلې هغه سپلی یوړله او هغه چمیار ته وی د دې قیمت ولګوه دا زه خرڅوم. هغه ولا پیسې ورکړي چې رالی طالب العلم افغانی طالب العلم افغانستان والا سره زمونږ ډېره مینه ده، دا خو پکې موږ لر او بر راویستو، دښمنۍ هم راویستې، نفرت خورو موږ، نفرت به نه خورو، مینه خوره کوي، مینه ها زمونږ رونه دي. هغه طالب چې رالی عبدالحق رحمت الله علیه ته وی حضرت صاحب دا پیسې دي په دې باندې اوس څه وکړم. عبدالحق رحمت الله علیه ورته وی ای طالب علمه دغه منګی چې پروت دی دې منګي دپاره په دې پیسو باندې یو ګیلاس واله چې د هغې تکبره مالداره سړي د هغه به صدقه جاریه روانه شي او په دغې ګیلاس باندې خلک وبس کي نو ثواب به هغه ته رسي. عزتمندو داسې غټې سینې واله علما تاسو سره څونه محبت کوي، یا موږ محبت کړی د هغوی سره څونه نفرت دې کوو، څونه چې موږ مینه تاسو سره کوو تاسو هغومره نفرت خوروئ. څومره چې موږ افغان سره محبت کوو هغومره تاسو نفرت کوئ. افغانان زمونږ رونه دي، هغوی سره زمونږ د زړه مینه ده، کابلیانو سره زمونږ د زړه مینه ده، داسې مه کوئ رونو. نو دا وګوره دونه بادشاه څونه تکبر او غرور دغې مالداره سړي وکړو. عبدالحق رحمت الله علیه څونه ښېګړه وکړه، د هغه دپاره یې یو ګیلاس واغسته په هغې پیسو باندې، د هغې سپلی په پیسو باندې هغه یې خرڅه کړه او هغه ته یو ګیلاس واغست چې د پسې صدقه جاریه روانه. نو ایا زه وړوکی طالب علم ستاسو څونه خیر وایم، څونه محبت د سره کوم. عزتمندو مسلمانانو محبت عام کوي، نفرتونه ختم کوي، زړه کې محبت پیدا کوي، د علماء محبت پیدا کوي. انما یخشى الله من عباده العلماء. عزتمندو مسلمانانو زړه مې ډېر درد کوي، دا مې ډېره د درد نه دا ویډیو سازه کړه. الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته چې په هر ځای کې مې په کابل کې یې، په افغانستان کې یې، دنیا په ګوټ ګوټ کې یې، الله مو تل خوشحاله او آباد ساته. موږ به تاسو ته تل همیشه دعاګانې کوو. جزاک الله.